حضرت ابو هريره فرمایي ابن ماجه حدیث نقل کړی که ته په دې خبر شې د نمازي و مخ ته تېرېدل څو ګناه ده 100 کاله به ودرېږې انتظار به وکې دا به نه کوې چې زه د لمانځه و مخ ته تېر سمه ولې که چیرې ته په دې خبر شوې چې څومره ګناه یې د 100 کاله به م انتظار وکې. عام طور عزیزانو د لمانځه و مخ ته تېرېدل دا ډېره لویه ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیه لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیه الی آخر متفق علیه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای که چیرې تاسو په دې خبر سواست چې د دا نمازي و مخ ته تېرېدل څو لویه ګناه ده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي نو تاسو لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر 40 به ته ودرېږې دا به ستا دپاره خیر وبلې د ځان دپاره تر دې چې ته د لمانځه و مخ ته تېرېږې. اوس فرمایي ابو النضر فرمایي لا ادري قال 40 یوما او شهرا او سنه. اوس په دا زه نه پوهېږم چې پیغمبر علیه السلام 40 ورځې یادې کړې که 40 میاشتې یادې کړلې او که 40 کاله یاد کړو په دا زه نه یم خبر. خو دومره ګوره کم سے کم 40 ورځې خو دي نو که پیغمبر سم میاشتې نه دي ښوولې کلونه نه دي ښوولې نو ورځې خو به ښایي صحیح سلو نو کم سے کم چې دی هغه ورځې دي بل شی خو نو نشته. پیغمبر علیه السلام فرمایي 40 ورځې یا دا بل مطلب روایت را واخله چې زه اوس په دا نه یم خبر پیغمبر سم 40 میاشتې ښوولې 40 میاشتې یا 40 کاله درېدل پکې رالو ته به ودرېږې د لمانځه و مخ ته به نه تېرېږې. ولې د قیامت په ورځ چې ته خالي په دې خبره خبر شې چې دا څونه لویه ګناه ده او څونه لویه سزا ده. دا بل حدیث کې بیا راځي فرمایي وی دا د حضرت ابو هريره روایت ابن ماجه را نقل کړی دی وی لو يعلم احدكم ما له في ان يمر بين يدي اخيه معترضا في الصلاه كان لان يقيم 100 عام خير له. حضرت ابو هريره فرمایي ابن ماجه حدیث نقل کړی که ته په دې خبر شې د نمازي و مخ ته تېرېدل څو ګناه ده 100 کاله به ودرېږې انتظار به وکې دا به نه کوې چې زه د لمانځه و مخ ته تېر سمه ولې که چیرې ته په دې خبر شوې چې څومره ګناه یې د 100 کاله به م انتظار وکې. دا بل بیا امام مالک صاحب را نقل کړي کعب بن احبار سه دی فرمایي وایي که چیرې ته په دې خبر شوې لکان ان یخسف به خیر له من ان یمر وایي که چیرې ته په دې خبر شوې چې دا څونه لویه ګناه ده په مځکه به ژوندی نه نیستنګه چې الله تا ژوندی په مځکه نه باسي دا به درته اسانه سي تر دې چې د لمانځه و مخ ته تېرېدل څو لویه ګناه ده. پوه شوست په دې خبره باندې عام طور موږ په لمنځو کې تېرېږو موږ د دې خبرې خیال نه ساتو. یعنې دا اوس ګوره موږ ته الله او رسول را ښوولي دي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چیرې ته یو ځای پر لمانځه ولاړ وې یا مسجد را واخله یا سین را واخله یا کور را واخله ته په دا پوهېدې چې خلک زما مخ ته تېرېږي بیا دومره قدر ستره ودروه. ستره دې ته ویل کېږي چې ستا و مخ ته یو شی ودروه بیا د هغه په اخوا سړی تېرېدی را تېرېدی سي پرده را واخله. تقریبا علما فرمایي چې هغه یو نیم فوټې لوړوالی او پنډوالی تقریبا دا یوه ګوته قدر را واخله دومره قدر پنډې لکه قلم را واخله لکه 2 قلمان را واخله بیا داسې چې مطلب یو نیم فوټ یې دا مخ ته ودروه بیا د ستا و مخ ته که څوک تېر سي پروا چې د هغه نه د سترې په اخوا موږ ته کله کله را ولاړ سو بالښت ودروو کله کله را ولاړ سو مطلب کرسۍ کښېږدو نو بیا پروا نه لري بیا سړی تېرېدلی سي. منګرها علما فرمایي وی په حرمینو کې بیا دا خبره نه ده. په حرم کې به ډېر کوشش کوي چې د چا د لمانځه و مخ ته تېر نه سي خو بیا هم لاره نشته بغیر د دې ستا چاره نشته دا به ته ولاړ پر ولاړ نو هلته که چیرې یو سړی په دغه نیت تېر سي چې یا الله ما ته معافي وکړه یا الله ما ته عفو وکړه لاره بنده ده تېرېدلی نه سمه نو بیا څه ګزاره او ګنجایش چې دی هغه کېدلی سي. بیا خاص کر په لاره کې لمونځ کول په لاره کې زموږ خلک نه دي دا د لمانځه ډېر شوقیان دي په لمانځه سرونه ماته یې لیکن پر دغه نو بیا ستا سره جنګ کوي چې ته ودته لمونځ ورښیه د جمعې لمونځ دا خلک پر روډ باندې ولاړ دي اوس مسجد ډک سولو بل چت ډک سو بل چت ډک سولو لارو مطلب ځای مې نسته بیا که په لارو کې ګنجایش وجدا نو کم سے کم لمونځ دی څه ګزاره ده اشرف مسجد کې دننه ځای سته یا په لوړ یا په لاندې یا په بل ځای کې ځای سته ته ولې په لاره کې ولاړ یې
یعنې دا اوس لمونځ شتې کوي پر دغه لاره باندې مطلب سپي هم تېرېږي خره هم تېرېږي خلک هم تېرېږي موټران هم مې کله بولې هم مې کله مردارې اوبه هم ته څنګه لمونځ کوې اوس بس دا لمونځ نه دی دا ځان خلاصېده دی دا خطبه نه ده د جمعې خطبه په دا خطبه کې خطبه د لمانځه دپاره فرض ده که په جمعه په لمانځه کې خطبه نه وویل سوله دا جمعې لمونځ نه صحیح کېږي د اختر لمونځ بغیر د خطبې صحیح کېږي اوس زموږ خلک راشي زه خپل ځان مثال در کوم زه ورته ګورم دا خطبه شروع دی خو اول په خطبه کې راځي خاص کر زما مقتدیان د لیرو خلک پر 10 بجې راغلي دی وایي چې دا مولوي صاحب خاص کیسه ولاکه لري دا چې زه دا ماش ټلیفون وکړم دی به دستې حاضرېږي د دې دا خیال دی دا قانون دی چې د چا پلار ژوندی قدر یې نه کوي چې مړ شي بیا یې ډېر قدرونه کوي یو سړی د قندار هم د جمعې لمانځه له راځي او بل سړی مخامخ کور کې دی یا په کمرو کې دی هغه وایي د خاص کیسه نه ده او بیا نو مام دی خاص کیسه دی ته نه ده ورکړې ما هم په خاص کیسه کې نه دي شمارلی صحیح سلو خبره به سر سره خلاصوم دی هلته میسیجان کوي صحیح سو خطبه ویل کېږي بس چې خطبه ویل دی لمونځ وکړي به ژر ژر د هغه مخه پسې وځي خوشحاله دی وایي ما د جمعې لمونځ وکړي ډېر زورور لمونځ دی وکړي د الله رسول فرمایي وایي کله چې سړی د جمعې لمانځه له رالی دلته خطبه شروع سوله ملایکې ولاړې دي هغه ثوابونه لیکي بس چې دا خطبه شروع کېږي پر دا ځای دا ملایکې دغه رجسټر بند کړي بس رالی خپل لمونځ دې وکړي وایي د لمونځ دې وکړي د الله خوښه ده که د ماپښین لمانځه ثواب درکوئ که د جمعې د لمانځه ثواب ده د الله خوښه ده خو لیکن لمونځ دې ته ویل کېږي نه صحیح سلو نو په لاره کې ولې ولاړې بیا که چیرې یو سړی په لاره کې ولاړو نو د هغه دپاره دا دی چې ستره ودروه ستره چې دې ودرول بیا به ستا و مخته که څوک تېرېدل مشکل به نه وي پریشاني به ولې هغه سړی په ګناه کې مبتلا کوې خو دا خلک ګوره زه غلط ځای ودرېږم بیا به زه خامخا د خلکو مخ ته تېرېږم زه غلط ځای ودرېدم خامخا به زما و مخ ته خلک بیا تېرېږي نو دا لمانځه ګناه چا په غاړه سو حتی علما فرمایي د سهار سنت نه دي سنت په د باندې کوي دننه مسجد کې بیا نه کوي ولې که چیرې ته په دننه مسجد کې سنت کوې نو خیا به صف راورسېږي صف ولې خرابوې او بله خبره دا ده که یو سړي اول صف ته ځان رسوي ته په لاره کې ولاړ وي هغه به ولې کوې علما فرمایي د داسې سهار په لمانځه کې څوک په سنتو کې په لاره کې ودرېدی و مخ ته یې تېر څه ګناه ګر ده په غاړه ولې ولاړې چیش دپاره ولاړې لمونځ څه خوند کوي چې زده یې کړو زده کړه والله ښه خوند کوي ګوره موټر نه دی موټر د موټر زده کړه څنګه خوند کوي چې بیا چلوې او زده دې نه دی بیا چلوې نو بیا به ځان څو خوښ کړې جهان به څو خوښ کړې دا رقم دا لمونځ هم راواخلي بیا علما فرمایي که چیرې داسې و چې اوس یو مسجد دی غټ مسجد دی یا د هغه رقم میداني ده نو هلته په میداني کې څو قدر به بیا اوس نو دیوال نسته شی نسته څو قدر زه ستا و مخ ته تېرېدلی سم اسانه تورې به زه درته ووایم علما فرمایي وایي که چیرې داسې و چې دا مسجد چې دی هغه 15 صفه دی زه ته په پټانه کې نه وایم 15 صفه دی دا 15 صفه چې دی دا 15 فوټه جوړیږي چې څلور مطلب پټه کې یو صف نو دلته چې بیا 15 فوټه سو دا مسجد یا 15 صفه سولو په دا نو اوس غټ مسجد بلل کېږي دلته که چیرې ته راولاړ سولې یو سړی پر لمانځه ولاړ دی د مسجد په مابینځ کې دا اول صف چې دی پر ولاړ دی دغه یو بل صف 3 صفه یو هغه صف هم شمار دی چې دی پکې ولاړ دی دا 3 صفه په دې خوا که بیا ته مخ شاته تېر سې پروا نه لري بیا مشکل نه دی دا غټ مسجد بلل کېږي او که تر دې کوچنی مسجد وي یعنې تر 15 فوټې دغه سور چې دی هغه کم ولو 50 ولو 40 ولو په دغه مسجد کې بیا 3 صفه په هاخوا باندې ته د دې نمازه څه نسې تېرېدلی اجازه نسته پوه شوس په دې خبره سر خلاص الله دې وکړي سر خلاصوي او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې که چیرې بیا د هغه مسجد ولو چې مطلب غټ مسجد دی اوس ته غواړې چې یاره خلک تېرېږي راتېرېږي زه ناوخته لمانځه له راغلم یو شی مخ ته ودروه کرسیانې سته کرسیانې راکش کړي یا خلکو علیده پیپونه لګولي بیا مشکل نه دی که نه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي دا یو حدیث 100 کاله به ولاړ قاب احبار فرمایي امام مالک را نقل کړي دي امام مالک صاحب خپل موطا کې فرمایي چې په مځکه به ژوندی ننوځې دا به خوښه کې تر دې چې زه ولې د لمانځه مخ ته تېر شولم صحیح سلو او پیغمبر علیه السلام فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی اوس کلونه مه شماره میاشتې مه شماره ورځې خو به شمارې 40 ورځې به سړی ولاړ د لمانځه مخ ته به نه تېرېږي دا نو کله دا نو مطلب دا عرضن راواخله د لمانځه مخ ته که چیرې داسې و اوس ته ما سلام وګرځوئ ته زما شاته پر سنتو ودرېدلې اوس نو خلک کښېني یاریان دي زه څه چم وکړمه نو داسې وکړه مخ ته روان سه
مخ ته ولاړ شه پروا نه لري، یو طرف ته ولاړ شه پروا نه لري، بل طرف ته ولاړ شه پروا نه لري. ها دا نه چې سړی پر مانځه ولاړ ته علیحده د مخ ته تیریږي، دا به نه کوې. که چیرې ستا و شاته یو سړی پر مانځه ودرېدی، اوس ته زه څه چم وکړم، رسته طرف ته هم تللی شي، چپه طرف ته هم تللی شي او سیده هم تللی شي، پروا نه لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره سختی په دې ځای کې بیان کړې ده که یو سړی پر مانځه باندې ولاړ و او بیا یې مخ ته څوک تېرېدی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سړی راوګرځوه. دا حج عمره کې به ته لیدلي، یو سړی پر مانځه ولاړ ته تېرېږې، دی ستا مخ ته لاس داسې کړي، ته ټالۍ وایې، دی ټالۍ سره وایي، داسې پورې وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې د چی شي د جنګ ځای رالی، د قتال لایه هم ورسره وکړه، دا شیطان دی، چې تا اشاره ورته وکړله بیا هم دی تېرېږي. ولې تېرېږي؟ ګوره دا د بخاري او د مسلم حدیث دی چې پیغمبر اسلام فرمایي چاته څوک پرېږده لاس ورکړه، که چیرې د ستا لاس غورځوي لاس ورسره وغورځوه، جنګ ورسره وکړه، دی شیطان دی، ولې تېرېږي؟ صحیح سلو. او که په لاره کې ته ولاړ ولې دی دې ته مجبوره کړي، بیا نو ګناه ټوله ستا په غاړه ده، د تېرېدو ګناه ستا په غاړه ده، تا به دې ته مجبوره کوي. نو ما تا چې لمونځ کوو شاوخوا به وګورو، په کونج کې سنت وکړه، د سهار سنت د باندې وکړه، په کور کې وکړه، بیا به لمونځ خرابېږي هم نه او ثوابونه به هم ډېرې شي. په کور کې زنانې دی ځای ودرېږي چې بیا مجبوره یې ته د هغه مخ ته به تېرېږي، مجبوره دي دا کوچنیانو دا څوک چې هغه مخ ته به تېرېږي. که څومره کوچنی چې دی هغه مکلف نه دی، د کوچني څه پوښتنه نه کول کېږي، خو ستا څه کول کېږي، ته ولې په لاره کې درېدلې؟ او د الله رسول منع کړې ده، په لاره کې به قطعا درېږي نه، دا ګناه ده، دا ناجایزه ده او دا حرام کار دی.